دا انتظامیه ته مې د پوهې کې تاسو ولې رانغلې پوهېږم ماشوم نه یم ځکه چې دلته زه ناست یم او ما به ته مخامخ خبرې کولې دا به ته ښکاره خبرې کولې چې دا زموږ د مشرانو ورکړې دغه یې 500 پوره کړې کټ شروع کړې که دا پکې نه وي د بیا پکې ولې نه وشو نن په چمتار کلي کې د مقبرې یو غټه مسله خلکو ته راپېښه شوې ده چې په هغې کې په تدې چې کوم د مقبرې هغه ځای او په هغې کې TMA والا یو لویه قبضه کړې ده چې په هغې کې یې اډه جوړه کړې ده د علاقې خلکو د چمتار او د خوږشاد څونه کلي چې دي د هغې مشران کشران سماجي سیاسي او مختلف شعبو سره تعلق لرونکي په ګڼ شمېر مشرانو او نوجوانانو په دغه غونډه کې شرکت وکړو په دې کې مهمان خصوصي خواجه خان محمد خوطي صاحب چې هغه هم په دې جرګه کې په دې غونډه کې شرکت وکړو او هغه دا خبره په ګوته کړه چې زه راغلی یم او دا ځای چې دی دا ځمکه چې دا زمونږ تره ورکړې وه او د دې چا سره هم د قبضې کولو حق نشته دی دا ځای زمونږ مشرانو ورکړی و زه راغلی یم حکومت یا بلې ادارې چې کومه د دې سره تعلق ساتي که هغوی ته څه اعتراض وي نو رادې شي زه راغلی یم مشرانو دا خبره هم مخې ته کړه چې په مقبره چې کومه ده په هغې کې په یو قبر کې 15 شپږ مړي مونږه ښخ کړي دي او اوس مزید هیڅ قسمه گنجایش نشته دی که چېرې خبره د ژوندو خلکو وه نو مونږ به چېرته بل ځای ته کډه وړې وه خو مونږه خبره د مړو ده نو مونږه مړو سره به اوس څه کوو او دا مړي به مونږ چېرته وړو په دغه موقع خواجه خان محمد خوطي صاحب د خپل خیالاتو اظهار څه په دې ډول باندې وکړو ټول اول زه د چمتار د علاقې د درنو د خپل چاپېره د لیکلو مشران دلته راغلي او د مقبرې خبره ده نو زه انتظامیې ته یو خبره کومه ما په دې کې مقبره ورکړې ده د سړک په غاړه ده خو چې یو ځل هم وقف کړې ده نو هغه بیا وقف ده هغه دا نه دی چې څوک پوه شي سبا ده دا ځای ما غشتی دی نو ما سره ما دا مقبره هم راګېره کړه نه دا نه شي کېدی دا زما پلار نیکه پرېښې ده او نن هم ورته دا ویم چې دا کومه ځمکه اخیستل شوې ده چې د دې کوم تعداد ته دا ځمکه که سیوایي نو بیا دا وقف ځمکه ده همدې خلکو له بیا ورکوئ خپلې ځمکې سره کار لرئ دا خو زموږ کورونه دي سبا راشئ ووایئ دا کورونه هم چې کوم دي دا هم په دې نمبر کې راځي دا خو زمونږ اویا کلي دي نو خو د یو زمیندار نه اوسه پورې دا کور تپوس نه دی کړی د پیسې تپوس هم دې نه دی کړی نو حکومت نه دا یاد یم چې په کومې کار ته کې تاسو راځئ او تپوس ته کوئ او که کوئ د حاجي صاحب ته مې دا درخواست دی چې حاجي صاحب که زما تره د باندې 500 خرڅ کړي نو خو 500 مالې که نه 500 ورشه خو نشي راغشتې هغه باندې شرط له پاسه خو نه ده خرڅه کړې هغه دا پرېښې وه د دې ځای د مقبرې دپاره دا حق یوازې ګورې زما نه دی په دې درته ښکاره یم دا حق ستاسو د ناظم اعلان دی چې په دې کلي کې تاسو هر یو کس له ووټ ورکوو زه راغلی یم زه م راغورځولی یم او هغه م مخکې کړی دی زه م راغورځولی یم او هغه م مخکې کړی و اوس دله دا تپوس کومه چې دا سخته ده اوس که دغه راله د TMA راځي او که دا نور دي دلته نه م راځئ نو مه راځئ دا یو خبره ته کوم کچ صحیح وکړئ
پورا چې کوم زمونږ مشرانو دا ځای وقف کړی دی دا به دې خلکو له ورکوي او که نه نو دا نه چې نن راغلی ما چې بیا مې راغواړی بیا به مې